मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन माना मालिक दे द ورځې د حساب او د کتاب. मालिक यौमिद्दीन माना دا یو مالک دی یو ملک دی. نو مالک دی دوایی چې د ملکیت شته، عامه ده چې د په تصرف کې دی او که د بل چاته نه قبضه کړی دی. او ملک دی دوایی چې د مالک هم دی د رقبې او د په تصرف کې هم دی، د سلطان او غلبه کې هم دی، د قبضه کې هم دی. دا ملک دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرات دلته ملک یومیدین، ملک عام قاریان چې هغه مالک یومیدین معنا د دوړو یو بل ته نږدې بادشاہ دی، واقدار دی. یوم الدین، یوم الدین د ورځې د بدلې، یوم پیژنئ یوم ورځې د ورځې دې مقابله کې ډېر دی، جمع ایام دی. ایام او دین دا د دانه یې دینو نه په معنا د تابعدارۍ باندې راځي. دا په معنا چا راځي؟ او په حدیث کې راځي کما تدین تدان، کما تدینو کما تفعل تجاز. څنګه چې عمل کې داسې ورته بدله ملایي. دا د حدیث کې راغلي چې حدیث نه لکه پته را چې دانه یې دینو او د دې معنا څه ده؟ د دې معنا بدلول. نو دانه یې دینو دا په معنا ده بدلول. نو بادشاہ دې د هغه ورځې د قیامت د هغه ورځې د حساب کتاب، دانه یې دینو په معنا د حساب کتاب باندې هم راځي. لکه تاسو په حدیث کې لولئ الکیس من دان نفسه، الکیس من دان نفسه. هوښیار درکې هغه سړی دی چې خپل حساب کتاب په خپله ځان له برابروي. او دا چې تاسو کله حماسه وایئ بیا به دله راشي دناهم کما دانو، دناهم کما دانو. یعنې موږ ورسره هغه کار وکړو څنګه چې موږ ورسره کار. دې وجې نه د دانه یې دینو معنا حساب کتاب هم دی او د دانه یې دینو معنا بدله ورکول کما تفعل تجاز. مالک یوم الدین واقدار دی، بادشاہ دی د ورځې د حساب کتاب چې هغه ورځ د قیامت. وایي چې کومه ورځ؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی را عبادت کو منگا ولا نعبد غیر، د بل چا عبادت منگا. و ایاک نستعین، خاص تانا مدد غواړو او ستانه علاوه د بل چا نه امداد نه غواړو. نو دا نعبدو د عبادت او د عبادت معنا ما تاسو ته وکړه انتهایی تذلل او انتهایی عجزی کول، ځکه خدا سوا د الله نه بل چاته جایز نه ده. ځکه سوا د الله نه بل چاته جایز. نو عبادت انتهایی خشوع و انتهایی تذلل
او د هغې یو جلک او یو صورت دا دی چې تاسو خپل تندی راوالی پاک او پر ځمکې الله تعالی نو د عبادت معنا انتهایی تزلل او عبادت د خوف معنا هم او د عبادت نور غني او نعبدو صيغه د متکلم مع الغير ده صيغه اشاره صيغه د متکلم مع الغير ده نو اصل دا شي پکاروا چې اياک اعبدو صيغه د متکلم واحد پکاروا دا ولی موږ ویلا بندا چې الله مخکې ودرېږي دا الله شان ډېر وي نو بنده دا نشي ویلی چې الله ستا عبادت زه ستا عبادت ځکه چې زه ځان له دې موقف نه یم چې په دې ځای ودرېږم او ستا عبادت چې څنګه کول غواړي هغسې وکړم نو ځان په زمره د ګڼو عابدینو کې وردننه کړي چې الله زه او زما دا رونه زه او زما دا ملګري موږ په شریکه باندې ستا عبادت کوو نو نعبدو ځکه دلته جمع متکلم ذکر شو او اصل عبارت داسې دی چې نعبدک دا کاف مفعول به د نعبدو دی کله چې ستا دا مقصدي چې دا کار صرف پلاني کړی دی دا صرف د پلاني دپاره دی نو بیا به هغه رستو مخکې کې کوم شي چې د هغه حق رستو وي او تی مخکې کې موږ تعبیر داسې کوو په علمي ژبه کې چې تقدیم د ما حقه التاخیر چې د کوم شي حق رستو هغه مخکې نو د کاف حق دا و چې د نعبدو په دال پسې تړلی دی دیر دا نعبدون را مخی که نون نم دا ولی دا دید پارا چه دا حق و حلتاو نو عبادت خو مشرکان ام کو دا اللہ بے ام کو دا غیر اللہ بے ام کو او مقصد پدے کی رد دے دا کفار و بانی او غبا علا رازی چه مانا داشی چه ایاک نعبدو خاص تا لمنگ عبادت خاص تا بندگی کو خاص تا نتمسل خاص تا نیری ولا نعبد غیر تاوشی کل مختصر المانی وائی علامة التزانی رحمت اللہ علیہ دا ترجمات کرے ایاک نعبد او ولا نعبد غیرک مگر خالص تا عبادت کو خالص تا مخکزان عجز و ذلیل اختار کو خالص تان تم ساتو دا تمم دا عبادت مانا دا خاص تان یریبو دان دا عبادت مانا دا ولا نعبد غیرک لبل چانا تم نفسا لبل چانا نیریبو لبل چانا مخکزان ذلیل نختارا وإياك نستعين او خالص تان مدد غوا نسنگا چی نعبدو کی میں وجد متکلم مال غیر ویلا ونستعین کل دقا وجد لأنه تقول لك أنا لا تكفي أو سنة جب إياك نعبدوك بوجه لإياك دم قدم والي أولا نقلت أما قولا يوم تكي ألتا فات الشويري ندلت بيدر كويل أغدال چدا کاب خود خطاب دے کنا دا ایودی بری منز کی سک شے پکی خیلی بری پوئی گئی کتا سو خیر کری پر یون کی بازی رسیونی دی چا بتو کرے نا پخپل سے دبانی والا او بازی رسیونی دی یا بکری چا دبری ہونی پا سہارا باندی او یا باغی تستن دی یا با آغا چلی گی دا کوئی کنا دیتا عماد دی دی ایانا دا دا دی کر پارا عماد دی دی پارا ستن دستن ذکر چی دا ایا دا کچلے دا زمینی متصلو
او ضمیر متصل دی ته وایي چې په بل پورې باندې خطې د قرض دار قرض ایلی دیږي پرې باندې نو چې کله موږ د دال نه لرې کوو مخکې م کوو نو تشکاب شو تشکاب نه چلي نو ایا ورته موږ عماد کېښود عماد دا ورته ستن کېښود نو ایاک نعبدو کې هم دغه خبره ده او په ایاک نستعین کې هم دغه د عماد خبره ده اوس د ایاک نستعین دا معنا ده چې ستا نه مدد غواړو ولا نستعين غيرك استانا علاوه د بل چا نه امداد نه غواړو نو موحد او مؤمن کامل بدی ته وایي چې هغه صرف امداد د الله نه غواړي خدا د اسبابو نه پورته خبره ده ته یو سړي پسې ورشي چې بچي مې وګړي او قرض غنم راکا قرض پیسې راکا دا خطاو دیږي پرې باندې ودا د اسبابو نه لاندې د بل د تعاون غوښتی شي خو د اسبابو نه فوق امداد به صرف الله لکه ته اوس دا خبره کې چې هلکه ته په پنځه پاو وباسې د یولسمې د ځوان په نوم باندې مې وباسې دیږي پرې باندې نو ستا په مال کې به پټ شي اضافه راځي پټه اضافه راځي نه نه د چا په نوم مې نه وباسې د الله په نوم مې وباسې اضافي به راځي زیر خطا کړی دی د هغه چا نه یې غواړي چې خفه کېږي په پښتو تاسو پته ولګي چې په مدرسې کې یو بیا دی چاندې له لاړ شي داسې دوستان به دي چې چیلې د لالۍ بلو چې د زکات لپاره ورشي چې هغه یو حق او فرض دی په هغه به خلکو له ورکوي او ته ورپسې کور ته ورشي دا تندې به په هغه ورکوي دا اوس بیا راغلی پیسې وغواړي دیږي پرې باندې نو موږ د هغه چا نه غواړو چې تندې تروي او هغه څوک هم پرېښی چې د هغې نه نه غواړي خفه کېږي یو سړی وایي که نه الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وایي دا الله یغضب ان ترکت سؤال الله غصه کېږي که سوال ته نه کوي الله غصه کېږي که سوال ته نه کوي وبني آدم او د آدم بچی چې دی حين يسأل يغضب کله چې دا سوال کېږي دی غصه کېږي سور شي دا اوس بیا واپس راغلی ایمان وسلام نو امداد به هم خالص ته الله نه غواړو عبادت به هم خالص الله نه کوو ټول مخلوق عاجزان دي ټول فقیران دي هېڅ نه لري هېڅ ورته نشته اهدنا الصراط المستقیم او خایا منگا تا او چلوا منگا ہمیشہ کا منگا الصراط المستقیم پلار برابر باندی و درست لار باندی من برابر لار باندی نو اہدینا اہدی امر دے گہدا یہدینا ہدایتا امر دے امر حاضر دے او ناد مفعول دے او مخاطبه زمانگا دا اللہ سردا اے زما ربا اہدی خونو کا نامنگا تاسو دا حیات مانا گانی تکڑی شرشر تعذیب دا کول کی کتاب گئے دے چه تکر منطق خلق یو نو تنوی کڑی چه ہدایت مانا لغوی صدا راہ نمودن شکر وقت بیزاوی نے تپوسو کو نابدرتاوئی چه الدلالت بلطف ہدایت ستاوئی الدلالت بلطف بلیر مین و باریکی سر چاہتا خونا خدا کا ستا پا مرقات کی و پشتاجی کی نگا ترجمہ چه راہ نمودن لار خوول دائلو غوی مانا او اصطلاحی مانا گانی بولی اشاعرو مانا کے دلالت على ما يوصل الى المطلوب
دلالتون علامه خونه کول دی په هغه لار باندې هغه لار ښایي چې کله سالک او تلونکی په لار شي نو مصدر منصوب مقصود ته به ورسي دلالتون علامه خونه کول دی علامه په هغه لار باندې چې دا سړی پې روان دی او دا لار پرې نه دي نو منظر مقصود ته به ورسي او معتزله او دا ترجمه کړې ده چې دلالت موصله الى المعنى هدایت هغه دلالت ته وایي چې هغه دلالت رسول کې سړي لرا منزلي مقصود لکه په تور مثال یو مرګره راغی دی مندنی دی بازار او د جامعه تعلیم الاسلام مندنی تاسو دی دکاندار نو ناغوی چې دا لار بوالی دا دیره براشي دا دیره نمخ کې به حدیث کوم یو څو کورنوي دلته یو دغه دا چې کوم دی د شوګو او دغه چې کوم دی یو تازم دی دوی په دې نو بیا یو بدري کورنو نشي به یو دسی بابیا دسی غوندي موړ غوندي هغه موړ باندې براتاو شي دسی ورشي په غړ جماعت پتا نخکار شي او د بدو دروازې بس په غوړ دروازه ورلې کو په غټه ورلې دغه ځان دا دلالت على ما يوصل الى المطلوب کوم چې شاعره ترجمه او معتزله وایي چې دې دا معنا ده چې تانه تاسو کو جامعه تعلیم الاسلام مدینه چیرته را دا د لاس نونیو ځان په شراکت کې پرې ور راغلی اوس کې شوی مطلب کړو نو په دلالت د هدایت هغه معنا چې هغه اشاعره وکړه هغه کې اصول الى المطلوب لازم نه دي او معتزله چې وایي نو دي کې اصول الى المطلوب لازم دي او بیا دا ځان له خبرې دي چې دا هدایت بیا په خپل کور چې کوم دی دا کله کله متعدي کېږي مقبول تا بذات بلا واسطه او کله په واسطې د حرف سره دیږي پرې باندې او د دې وجې نه یا تاسو کله میر زاهد بیا باغې باندې وایي بیا په ډېرې تفصیلات هغه تاسو ته ووایم دومره خبره ده چې کله کله د هدایت معنا دای چې حق ته رسول او کله کله معنا اراءة الطريق چې کله په واسطه ذکر شي نو الته معنا اراءة الطريق انك لا تهدي من احببت دلته معنا دا ایصال المطلوب پیغمبر الله وی که حق نشي رسولی هغه څوک چې ستا خوښي چې ورسوي او پیغمبر خاص صلی الله علیه وسلم چې و هغه به اراءة الطريق وکاو لار به خلق ته ښودله خو حق رسول دا د الله رب العزت کار نو اهدنا وښایه موږ ته اهدنا همیشه که موږ لره په دې هدایت باندې سوال دا پیدا کېږي چې یو مسلمان دی شپېتو کالو ته ورسېده او چې دی په مانځه باندې ودرېږي نو څه وایي په مانځه چې ودرېږي اهدنا الصراط خدای ما ته سیده لاره وښایي په شپېته کاله کې سیده لار درته میلاو نه شوه نو موږ وایو نه مړه د دې یوازې دا معنا ده د دې معنا دا ده چې اهدنا اے زمونږ ربا همیشه کې موږ په دې لار د هدایت په دې لار د هدایت موږ همیشه ثبتنا موږ قایم کې ثابت کې همیشه کې په لار درست باندې لار درست خو راته ښودلې ده خو اوس په همیشه کا ځکه فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه عبدالله بن مسعود وایي ومن استنى فقد استنى بمن قدمات څوک چې چا پسې کېږي نو ورپسې شي په هغه چا چې وفات شوي دي او
بیا عبداللہ سے ابوائی دا کتعو ملی دا تنیاتو اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا مرگری دا تنیاتو اولئک اصحاب محمد اعمقها علما دا علم پلحا سرنیر جور عالمان صحابہ واقلها دیر بے تکلف خلقو جسن جامع بملاو شو سن خوراک بملاو تکلف جور علم وأبرها قلوبها دیر نیک ظلم خاون اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامته الله د خپل پیغمبر د مرګتیا لپاره او د خپل دین د قائمولو لپاره الله تعالی هغه پیدا کړی او د کړی د پیغمبر ما دا خبره دې لپاره حدیث د عبد الله سے چې دا درته ولې وایم چې په دې مړو پسې شي ودلته دا لفظ په حدیث کې شته فإن الحي لا تؤمن عليه په ژوندي باندې دا بروسه نشته چې شینن په هدایت دی او سوال چې په ملکان د کې روان دي تاسو ډېر خلک نه د اسلام نه منحرف کېږي د دین نه منحرف کېږي په نورو خلکو روان دي او صراط لارې ته وایي دا په سین سره هم راځي او په سواد سره هم راځي اصل کې صراط په سین سره خړپ وهلو ته وایي یو شی تیری سره او د لارې ته صراط ځکه وایي چې دا کوم خلک روان دي په لار ته وایي دا لار لږې دي او دا خلک خوري ځکه چې دا روانې به چې تانه او پناه شي لکه د لارې ګویه او مستقیم هغې لارې ته وایي چې په هغې کې کنډاونه نه وي په هغې کې چاپېرچلونه نه وي سیده لاره سیده او په حدیث کې چې راغلي نو دا ټکی و چې وهو الصراط المستقیم دا قرآن دا الله درسته لار ده قرآن دا موږ مانځه کې راوستي چې خالص فرض مونځ کې فرض او سنت هم ورسره نه کوي که بعضې خلک سنت نه کوي او نفل هم ورسره کوي نو کم از کم 12 ځله به په شواروس کې دا وایي چې خدایا ما ته صراط مستقیم باندې ما څو ځله په شواروس څو رکعته فرض څو رکعته یې رکعته زمري خبر مې یقین لري چې ضرور وایي وګورئ دیو شپاره د سهار دعا ټیک شو د ماسپښین څلور شپږ شو د مازدیګر څلور سره که لس شو د ماښام دور سره که 11 شو او د ماسخوتن څلور سره که 9 دا به ډېره نو که دا او چې سنن ورسره کې او رواتبو چې کوم رسول الله کوم سنت موقت کړي د مانځونو وروسته بیا خو به شمار اهدنا الصراط المستقیم وخایا موږ ته همیشه که موږ لره ثابت قدم که موږ لره په لار برابره باندې چې لار د قرآن ده د دې صراط مستقیم زیاته تشریح کوي صراط الذین انعمت علیهم لار دا هغه کسانو انعمت علیهم چې تا احسان کړی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه دا غصه کړی شوي په هغوی باندې ولا الضالین او نه ګمراهان دي د علامه بیضاوي ترجمه مې درته دا چې وړه دوره کې بیضاوي ویله ګران کتاب ګران مانا بکے یہ تقریباً تحقیقی بھی ہوتی تو سوہر سر برگی انہوں نے گران دے دی ساری بیبل اس کو پیانو دا بیزاوی دا ترجمہ کلمہ چکا اسنگ میں اکڑا صراط الذین انعمت علیہما لا
هغه کسانو چې تا احسان کړی په هغې باندې غیر المغضوب علیهم نه د غصه کړی شوي په هغې باندې ولا الضالین او نه ګمراهان دي یعنې معنا دا ده چې ما ته د هغې خلکو لار وښایه چې په هغې کې درې صفتونه یو پې تا احسان کړی دویم ته پې غصه شوی نه یي او دریم دا ده چې هغه ګمراهان دي د داسې خلکو لار راته اوس چې دا المغضوب علیهم نه دا غیرو لرې کړي نو مغضوب علیهم یهود دي او چې د ولدوالین دا الله لرې کړي نو دوالین چې کوم دي نو دا نسوارا دي پوهېږئ په دې باندې مغضوب علیهم څوک دي یهودو دلته خپل لار د غیر مغضوب علیهم غواړې که نه او لار د غیر دوالینو غواړې که نه دغه کم خلق دي او تا پې انعام کړی دی دینی لحاظ سره هم او دنیوي لحاظ سره هم نو وروستو سورې نساء کې د هغې بیان دی څوک دي چې الله تا پې احسان او انعام کړی دی او ګمراهان هم دي او ته پې غصه شوی هم نه یې نو هغه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا هغه څوک دي څلور قسمه خلک صدیقین د صدیق جمع ده انتهایی راسباز انسان ته وایي راسباز انسان درست او تصدیق کوونکی ابوبکر صدیق دی لکه چې نبی علیه السلام ورته وویلې چې اشنا ما له خو خدای پیغمبري راکړه هغه ویل صدق رښتیا دي دل حدیث کې راځي ابوبکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د پیغمبر خوا مجلس کې په خبره تکرار یو قبیله والا خلک راغلي او وفد راغلي ابوبکر صدیق ویل دا پلانې پکې مشرکا او حضرت عمر ویل دا پلانې پکې مشرکا بخاری حدیث ابوبکر صدیق ورته چې عمر ستا خو همیشه دا عادت دی چې په زما خلاف هغه ویل ستا خلاف نه کوم خپله رای پیش کړه په دې کې چیړ وشوه دواړو منځ کې خبرې واوریدل شوې نبي صلی الله علیه وسلم غوسه شو او ویل چې تاسو چې کوم دی نو زما دا ملګری ما ته ولې نه پرېږدي زما دې ملګري نه ولې نه تلاړېږي دا خو هغه سړی و چې ما ورته ویل ما ته پیغمبري میلاو شو نو ما ته ویل صدقته او تاسو مخالفت وکړو تاسو ته ما مخالفت وکړو عمره دا ټکي هلته راغی چې هغه ویل صدق دقه صدیق دی چې د پیغمبرانو خبره واوري او صدق وسلمنا به نو دا معنا شوه چې صدیقین شهدا دغه دي چې د الله په لار کې خپله وینه پرې کړې ده او خپل سر یې ورکړی او صالحین نیکان من النبیین پیغمبران والصدیقین والشهداء والصالحین صلوح ډېر اوچت صفت دی اعلی صفت الله د پیغمبرانو ذکر چې کوي او اعلی صفت ذکر کوي نو د صالحین او تاسو چې مونږ کوئ که نو داسې وایئ وعلى عباد الله الصالحین سلام دی زمونږه د الله په نیکانو بندګانو ګوره دا نیکي دونه ښایسته صفت دی چې دنیا کې څوک مونږ کوي که زنانې کوي او که نارینې کوي تا ته پکې دوا بې اختیاره که تا پېژني او که نه پېژني تا ته به دعا کوي
دیو جنا ابو حنیفه وو یا خبره ډیره چې احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وزماني كان خفي زماني كان احب الصالحين ولست بقبل نيك نايمه لا كسر نفسي کوي ابو حنیفه غټ نه خپل زماني غټ نه ولا كسر نفسي کوي لعل الله يرزقني صلاحا كديش الله ماتم صلاح راجي زما صلاح ما تم صلاح نصیب یہی کہا صلوح للجل صفته والصالحين وبیا قرآن وحسن اولئک رفیقا دا کسان دا ډیر خلی په اعتبار د ما کرتیا جلدی خلق اور پاکتوں پر کرتیا سره صراط الذين على ارضائك كسانو انعمت عليهم چتا احسان کرے پاکی بانی دین پر لحاظ سرا اور دنیا پر لحاظ سرا ہم غیر المغضوب علیہم ندا غصہ شری پاکی بانی ولدوالین اور گمراہانی یو دا اردو ترجمه کنا دا خبر سی وی چې مونږ ته خیا لار خبره لار دا کسانو چې ته احسان کړی دی نه لار دا کسانو چې غضب کړی شوي دي او نه لار د ګمراهانو دا اردو ترجمه ده ما درته علامه بیضاوي ترجمه وکړه الاسرار التنزیل کتاب نه تاسو د بیضاوي شریف وایئ یا دا وګورئ تاسو ته به دا مسله بهرحال آمین آخری ټکی دی امین نو دا امین په باره کې دا خبره دي کتابونه لیکلې ده چې دا امین عربي لفظ دی که دا عجمي لفظ او دا امین معنا دا ده چې خدای زموږ ته دا دعا کوي خدایا زموږ ته دا دعا ګڼ الفاظ نور مفسرین په دې کې ویلي دي معنا اصل کې دا ده چې دا سوریانی ده تحقیق دا دی چې دا سوریانی ده او په سوریانی لفظ کې دقه معنا ده او په عربی کې دقه معنا ده د دې وجې نه امین د دې سورې فاتحې جز نه دی دیږي پرې دا سورې فاتحې نه بار دی خدا ویلې شی دی او معنا یې دا ده چې خدای دا کومه دعا مونږ وکړه دا دعا زموږ قبول دا دعا زموږ اوس دا خبره ده چې دا امین به په زور وایو او که په ورو باندې وایو نو په دې کې اتفاق دی د امت او د علماو ټولو چې په زور ویلو هم جایز دي او پټ ویل هم جایز دي دواړه جایز دي تاسو د فقه کتابونه راوالئ که تاسو فقه حنفي ویلي شرط ابو حنیفه دا ویلي چې امین بالجهر مه وایه نه دونه به ستا مخې ته راځي چې ابو حنیفه وایي امین بالاخفاء غوره دی داسې یو ښایي ماته راغلی تاسو فقه حنفي چې هلته یو عالم دا خبره کړي چې ابو حنیفه ویلي دي چې ګینې امین بالجهر به نه وی نه امین بالاخفاء غوره دی ولې ځکه دا دعا ده او اصل په دعا کې اخفاء ده دا دعا ده دعا او اصل په دعا کې څه ده د پټې دوا او د ښکاره دوا یو په اویا باندې فرق دی یو په اویا د دې وجې نه دا د جګړې مسله نه ده چې څوک یو بل په سړی کافر کړي یو بل په اسلام نه وباسي چې دا امین په زور وي او دا امین خدا یو اختلافی مسئله ده چې دا امین دا وظیفه د امام او د مقتدی دواړو ده که نه تش ده امام ده یا ځان ده د مقتدی ده دا په فقه او حدیثو په کتابونو په شروحو کې دا اختلاف مسئله ده دې جګړه ده
څوک وایي چې دا د امام او د مقتدي دواړو وظیفه ده امام به هم وایي او مقتدي به هم دواړه به ابو حنیفه هم په دې علماو کې شامل دی ابو حنیفه هم او دا خبره مه کوئ تاسو چې لنډه وایي چې ټول خلک یو طرف ته ابو حنیفه بل طرف دا خبره درسته نه ده دا خبره هغه کوي چې بخاري باندې عیني نه ګوري بدرالدین عیني چې څوک په بخاري باندې ګوري نو هغه د عیني یو کار کوي عیني داسې کار کوي وایي چې دا قول په صحابو کې د فلاني 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 دی دا قول په تابعینو کې د فلاني او د فلاني او د فلاني دی او دا قول د ابو حنیفه دیږي په ځواني استاد په علم کې ودونه اضافه راشي به په چرته دا وایي چې ابو حنیفه په مسله کې وکړي ټیک ده په ډېرو مسلو کې بقال نه دي ولې څنګه چې بهر ځای کې ابو حنیفه یوازې لا ټول خلک په طرف باندې وایي په دې باندې دا مې خبره کوله چې دغه ابو حنیفه په دغه خلکو کې ټل دی چې امام مقتدي به دواړه د دې وجنا بعض امامان چې نه دا د مقتدي وظیفه ده امام مالک وایي وایي ځکه تقسیم شوی دی او تقسیم دا دی چې اذا قال الامام والدوالين يقول دا څه حدیث کې دا څه بهرحال دا یو جګړې مسله ده چې آیا دا به څنګه د چا وظیفه ده دا خو دویمه خبره چې په زوره وایي حکومت او که په زوره باندې وایي نو مستحب قدرې ده نو چې کوم ځای کې د نشر سازېږي نو مې وکړه په زور یې مه وایه پوهېږئ په دې باندې ځکه دا مستحب ده او پټ ویل مستحب دي ته دې یو له ولې ترجیح ورکړې ګورئ د حج څخه لاړ شي په مینا کې چې کوم لمونځ کله کوي نو نبی علیہ السلام 2 رکعات کوي څلور رکعاتې لمونځ به 2 رکعاتې په مینا کې ابو بکر صدیق 2 کاله خلیفہ او هغه وکړي حضرت عمر 2 کاله خلیفہ او 2 رکعات حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه په یو روایت کې راځي شپږ کاله 2 رکعات کوي بل روایت کې راځي 8 کاله 2 رکعات دا 2 کالو یا شپږ کال وروسته بیا به سره او تعویل به چې څون کې ما مکه معظمه کې وعده کړی دی کوم سړی چې په کلتر کې وعده کوي نو هغه راځي نه حساب هلته ګویا کې مسافر نه وي تعویل به کوم حضرت عثمان بن حضرت عبدالله بن مسعود به پسې موږ چې سلام به وکړو نو ډېر ته به موږ کاش کې د څلور رکعاتو ثواب دا د دوه متقبلو قبول شو آیات سوره رکعاتونو په شان وینو کاش کې چا ویل چې مرګري دې ورته وایي ولې کې دا کار نو حضرت عبدالله بن مسعود ویلي دا ته ما خیال عبدالله بن مسعود فرمایي چې الاختلاف شر اختلاف شر دی او چې زه ووایم چې خلیفه دا ولې کې دا کار رسول الله نه دی کړی او بکر صدیق نه دی کړی عمر نه دی کړی تا شپږ کاله یا 8 کاله نه کوو نو څه خلک به د عثمان شاته ودرېږي څه به زما شاته ودرېږي قوم کې به د قوم شیرازه به ختم شي اتفاق به ختم شي الاختلاف شر اختلاف شر د دې وجې نه د امام احمد بن حنبل مسلک عمل بالحدیث هغه څه مسلک دی لکه عمل بالحدیث وایي په ډېرو حدیثونو باندې مې عمل په توره شپه کې کړی پاتې شو دا مسله چې دا سورې فاتحه په مانځه کې ویل څنګه دي نو دا ځان دا تاسو د حدیثو په کتابونو کې تاسو استادان
ودلتا زیادت لنډه وایي دا چې په حدیث کې راغلي دي چې بغیر د فاتحې نه مونږ نه کېږي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مونږ بغیر د سورې فاتحې نه نه کېږي نو دې کې امام شافعي یعنی شوافع او امام احمد بن حنبل یعنی حنابلہ هغه دا وایي دا حدیث غریبان خرست راغلي مسکینان اوس راغلي په باندې خبره چې د دې دوه امامانو دا مسلک دی چې بغیر د فاتحې او فاتحې ته فرض وایي چې فرض پاتې شي موږ کېږي البته امام ابو حنیفه او امام مالک رحمه الله په دې خبره باندې دي چې فاتحه فرض نه ده احناف وايي مطلق قراءت فرض فاتحه یو غیر ومطلق ما تيسر من القرآن آیات پیش کئی چې مطلق قرات فرض او قرات د فاتحه واجب او پتر د واجب باندې اعاده لازمه ده نو احناف وایي چې فاتحه ولې د پوره کیږي ځکه اعاده چې لازمه شو کېږي کړي او احناف دا دلیل ویلې دي چې دلته نفي د ذات ده نفي د کمال ده لا صلاة الا بفاتحة الكتاب معنا دارا چې نشتره منځ کامل مگر بغیر د فاتحه دا ایمان اگر چې په احناف کې ابن الحمام خپل په دې ترجمه راکړه دا دلته نفي د ذات ده او دا نفي د کمال نه ده ولا ابن الحمام دا خبره مسترده کړې ده اگر چې بیا اگر دینه جوابونه وشي زما مطلب دا دی چې دا داسې جګړې نه دي چې په دې باندې سړی پر قواریت ساز کی او په یو بل پسې منځونه نه کوي د یو بل خلاف کوي دا د چا لپاره موږ کوو دا اختلافات د ټوله پیدا کفار کوي د ټوله پیدا کفر ته روانه ده د دې وجنا د اتحاد ضرورت دی د یو موږ کې لرو ضرورت دی موږ په دنیا کې د خلکو په نسبت باندې موږ سي مسلمانان صرف د چین د آبادی عمر تمامي دنیا مسلمان د امریکا خبيسان لا پریدا یورپیان پریدا د روسیان پریدا او د دنیا کې ډېر د خنديران صرف د چین غوندي آبادی مسلمان او موږ لګیدلی وو درس د استاد تمہارے اسلام او باسو بتاو یو د مسلمان دی بل لکه مسلمان سوچو دوه درس ډلاو کې ګوتو بکیری پر پاکستان کې چې هغه باندې چا پټو نه کړی د څه باندې کې یو دې سره نگرانی او به خیراته دا خو په فانه لو بشورو دا یو دا یو پر پکې بل لکه جو سره په توځ ده کې دا بوکیانه سي بشمار شي چې خپل دې بوکي په سر به کور کې نه سي ابتا کوي دا نه پټه کې نه کوي پټي او دې متي صرف دې لپاره متي چې دا خپل پټوي چلے یو تکاتر وي زمون شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه پر یو مسئلے پورا تفصیلوں کو بیان بیاو کنو بیاو ویلی آنی بتا پوچھو جی چی کم طرف سڑے دا کی جنا کم طرف پسک اگویل زو مکتی نہیں شیخ عنایت الرحمن رو پروائی ویل زو مکتی نہیں وزے منگا مکتیان نہیں منگا ٹول دسر گلو ندی که شافعی دیو که مالک دیو که احمد دیو که ابو حنیفه دیر خلق دیر شوی دی
او ډیر زبردست کاری کړی دی مونږ ته دا دین آسان کړی دی قرآن او سنت راته آسان کړی دی مونږ ټول دا نه چې ابو حنیفه پلار دی او شافعي او مالک او احمد هم ترون دي لکه څنګه چې بعضې مونږ نه 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 زمونږ ټول مشران زمونږ ټول عزت کوي دا بله خبره ده چې زمونږ دا دغه دی چې قرآن کې خود امام ضرورت نشته حدیثو کې د امام ضرورت نشته اجماع د امت کې د امام ضرورت نشته په اجتهاد کې د امام ضرورت دی او زمونږ دا دغه دی چې اجتهادات د ابو حنیفه د مالک او د شافعي او د مالک په نسبت باندې ډېر قرآن او سنت ته نږدې دا خلک وایي د بخاري وایي د ابو حنیفه ډېر خلاف کړی زه هم تاسو بخاري نه دی ویلی د امام شافعي چې څومره خلاف کړی دونه د ابو حنیفه نه دی کړی د مالک چې څومره کړی دونه د ابو حنیفه نه دی کړی راشه درته وکړه نو دا یو څو خبرې مې درته وکړې د فاتحې په باره کې په دې کې د دې نه لس چنده نور شته دي خو ما ویل چې زه تاسو دونه وکړم چې تاسو ته ونه پوهېږئ که نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته ټول کتاب ټول قرآن باندې پوهېږي ښه توجه سره کښېنئ او دې خبرو ته غوږ دی د پښتو ویمه د اردو ویمه او نه انګلیش ویمه او نه عربي ویمه صفا سیده پښتو درته ویمه هېڅ ګرانوالې پکې نشته دې وخت کې به لوبې رالوبې درته وګوره ټول ماته ښکارئ زه دې وخت کې ګورې بلې سوچ نه کوم نه لاندې ګورم اینده دا مخې ته دا د جزایري صاحب دا تفسیر پروت دی تش ما دا دغه ویلي نور د ډېر لوی تفصیلات کړي داسې چې پاڼه واړی شي خو دا تاسو ته مونږ نه ویل ما تاسو ته دا کړي دا څه تللی دی ما روان نه وو دا څه ویږئ پرې نو دې وخت کې زه دې خپلو طالبانو ته ووایم دې چهرو ته ووایم داسې چل کوي نو که تاسو چل ورکوم ته به ښکارئ چې تاسو توجه نه زم په دې پوهېږم او چې توجه نه زه په دې پوهېږم نو پوره ته متوجه به هغه زه پورې ډېر سخت جدا یم زه په دا ډېر سبق ډېر په تکلیف باندې ځم نو دا دې لپاره وایم چې که تاسو دا ترجمه مانه زده کړله نو موږ یو شیخ مو زده کړی و نن هغه په خاورو کې پروت دی شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه او زه هر مانځه جوړ کړم اگر چې کاش کې نور هم سره په درس کې ناست وو زه بیا فوټو به نه وي تللی هلته ما ډېره ګمان کړې که نه د هغه د خوا نه مې دې وجې نه بس ښه څوک چې فکر سره به قرآن وایي او زما د ژوند د مطلب نه دي کېدای شي کارونه بیا ورسي یو کال کې پوره د هر انسان د مرګ خطر تاسو کله بیا د حج مسلې ته وګورئ دا به پکې راشي سړي باندې حج فرض شول ډېر بې دلي شو ځکه چې کال کې د هر انسان د مرګ احتمال شو چې دی مړ شي نه زما شته ستاسو د دې وجې نه ښه موقع ده بس قرآن مجید ښه په دغه باندې وایي انشاءالله کوم ځای باندې نه پوهېږم باندې دوباره واخر دعوانا خدایه موږ په قرآن عظیم شان کتاب دی خدایه دې قرآن په لمونځو باندې اشاراتو باندې خدایه د دې په تفسیرونو باندې د دې په لطایفو باندې د دې په باریکو باندې موږ علم راکړه او د دې علم سره سره الله موږ ته د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړه الله د دې قرآن نظام په تمام جهان او خاص کر پاکستان کې رب څوک چې ولا کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت یا رسو څوک چې سمجھ الله د موږ څونه مشران وکړي زنانه نارینه مشران مشران الله ټول څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول ته شفا کامل عاجل الله د موږ ټول په حق باندې رحم الله دا جامع تعلیم اسلام او دین عبادت دې کې کم کمې دی الله په هر لحاظ سره چې کم کمې دی د غیب الخزانو یې پوره خدای ستاسو کتاب تفسیر موږ شروع کړی دی ته زموږ خصوصي تعاون وفرمایي په دې کې خدای زموږ په دې کې څه کمې کېږي موږ ستا دربار